بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ومخک سبق کې منګه دا خبره کړې وه چې وهو غیر المكون عندنا چې اشاعره دا خبره کوي چې په نصوصو کې په مخلوق باندې د خلق اطلاق شوی دی لکه الله تعالی فرمایي هذا خلق الله فاروني نو اشاعره وایي چې خلق په معنی د مخلوق دی او تکوین عین مکون دی تکوین او مکون دا یو شی دی تکوین او مکون دا یو شی دی نو د مصنف رحمت الله علیه د ماتوریدیو د طرف نه جواب ورکړی دی چې هو غیر المکون عندنا چې زمونږ په نسبت باندې د تکوین او مکون یو څیز نه دی او په دې باندې بیا څلور خبرې تلندا کړ دوه دلیل نو او دویم دلیل چې په څلورو خرابو باندې مشتمل دی او هر پکې جدا جدا دلیل دی نمبر 1 دا چې لکه تکوین دا مصدر دی او مکون دا مفعول دی نو څنګه چې ضرب د مضروب نه جدا دی عقل د معقول نه جدا دی د قشان چې تکوین مکون جدا دی د یو څیز نه او دویم دلیل دا ویلو کله تکوین نفس مکون نو بیا به مطلب دا چې هر یو څیز ځان په خپل باندې پیدا کوم کړي او هر څه په خپل باندې ځان پیدا کوم کړي او بیا به الله تعالی و د خالق بر د مخلوق سره بس دغه تعلق شي چې دغه چې دا خالق اقدم دی ردینه نو غوړ سره په خپل باندې مکون دی په تکوین مکون ته یو شی دی نو دا خرابیانه بلازم راشي بل چې الله تعالی مکون د ټولو اشیاء نشي نو بیا بلکا د تکوین کم د الله تعالی ذات ته داغي نسبت شوی دی نو دا بیا نسبت په بیا غلطي او څلورمه خبره دا وا ک تکوین عین مکون چې نو بیا به دا خبره صحیح بشي چې دې ګټي سواد خالق ته اسود دی حال دا چې دا خبره غلطه ده بیا ویډیو کنا چې دا ټول خبره چې کم دي کنا نه دا پدې باندې تنبیه ده چې لکه فعل او فاعل دیو بلنا ضروری طور باندې دا چې دا مغایر دي نو دی دا چې دا خبره کړې ده اشاعره چې کوم خبره کړې ده نو دی صحیح محمل دا نه دی بلکې صحیح محمل د دې دار چې کم کسان و چې تکوین عین مکون دی دا و اراده د دې خبر نه دادا و چې کله فاعل یو کار وکي کنه نو دغه لګي صرف فاعل او مفعول وي د فاعل او د مفعول د نسبت چې کم سیس لګيږي نه هغه فعل وي او د دغه فعل په ظاهر کې څه وجود نه وي په خارج کې څه وجود نه وي لکه ګوره موږ وایو ضرب نو ضرب یو ضارب یا یو مضروب نو ضارب دا فاعل وي او مضروب دا مضروب مفعول لا مضروب نو دا ضارب او د ضرب چې د کم څه سره تعلق ده نه وهل دی خو د وهلو پرې دغه په خارج کې څه دغه نشته په خارج کې د دې څه احتمال نشته چې په خارج کې دا وهل دا شی دی چې ته جلګه ماته وهل وخایا واښو به نه معنی د قشانتي د مکون او مکون چې مکون پیدا کوونکی دی او مکون پیدا کړل شوی دی د دې نسبت ته چې د امر اضافي ته تکوین ویل کېږي یعنی په خارج کې دا جدا صداغه نه نو چې فإن من قال ده وهذا كله تنبيه او دا ټول تنبيه على كون الحكم بتغاير الفعل والمفعول ضروريا چې لکه دا خبره ضروري ده چې فاعل او د فعل په منځ کې تغایر دی دا ضروري ده لكنه ينبغي للعاقل ان يتامل في امثال هذا المباحث وهو عاقل رضا پکار دی چې په دې مباحثو کې تعامل سوچ او فکر وکړي چې لکه دا خبره غوار سره مني دی په فعل او په فاعل کې مخالفت شته فعل او فاعل مغایر دي نو بیا اشاعره دا خبره څنګه کړی دا اشاعره دا خبره څنګه کړی ولا ينسب نسبت نکولې کې للراسخين من علماء الاصول ما تكون استحالته بديهيه ځکه چې د دې هغه محل والا دا بدیهی دی ظاهر دی علی من له ادنى تميز فهغه چا باندې چې هغه ادنى تميز ورته هم حاصل وي بل يطلب لكلامه محملا بلکې د دې کلام د پاره با طلب کولېږي یو محمل یصلح چې صلاحیت لري محل لنزاع العلماء وخلاف العقلاء
چې دا د علماو نزاع او د عقلاو خلاف جوړ شي فإن من قال نو چا چې ویلي دي لکه شاعر او دا ویلي دي چې تکوین عین المکون چې تکوین عین مکون دی نو دې مطلب دا دی اراده کړی دا ان الفاعل اذا فعل شيئا کله چې فاعل یو کار وکړي فليس ها هنا الا الفاعل والمفعول نقل دغه مگر چې فاعل او مفعول وي واما المعنى الذي يعبر عنه بالتكوين والايجاد ونحو ذلك او هغه معنی چې تعبیر کولای دا نه په تکوین او په ایجاد سره فهو امر اعتباري لا يو امر اعتباري ده يحصل في العقل من نسبه الفاعل الى المفعول چې دا حاصلېږي په عقل کې چې د فاعل نسبت مفعول ته وشي وليس امرا محققا مغايرا للمفعول في الخارج او دا یو امر محقق نه چې مغایر دی د مفعول نه په خارج کې مطلب دا دی چې لکه څنګه ضرب چې نو دا د ضارب او د مضروب اثر ته ویل کېږي او دا یو امر اعتباری دی د دې ضرب په خارج کې څه وجود نشته دی دغه شان دی دا تکوین دی چې دا د مکون او د مکون په منځ کې هغه کم امر اعتباری دی هغه دی ویل کېږي په خارج کې څه وجود نشته دی ولم يريد او ارادین نکړي ان مفهوم التکوین هو بعینه مفهوم المکون چې مفهوم د تکوین هغه بعینه مفهوم د مکون دی لتلزم المحالات ځکه چې لازمي کې بیا دې نه محال سونه لکه څنګه چې ضرب او مضروب یو څه نه دغه شان د تکوین او مکون یو څه نه لکه پوه شو دې معنی بلکې ضرب چې څنګه د ضارب او د مضروب هغه اثر ته ویل کېږي دغه شان د مکون او د مکون هغه اثر ته هغه امر اعتباری ته تکوین ویل کېږي دا د یو څه نه چې دې په خارج کې څه وجود شته پوه شو دې معنی وهذا كما يقال او اذا د سیده لکه څنګه چې ویل کېږي لکه ته ان الوجود عین الماهیه فی الخارج چې وجود دا عین ماهیت په خارج کې وګوره وجود دا عین ماهیت په خارج کې نو په خارج کې وجود او ماهیت دا یو څه وي لیکن په حقیقت کې هغه جدا جدا وي په عقل په اعتبار سره هغه جدا جدا وي نو دغه شان دي دا تکوین او مکون د خارج په اعتبار سره یو دی خو د عقل په اعتبار سره جدا جدا دی ځکه د تکوین خپل تعریف دی او د مکون خپل تعریف دی واو شو ویل معنی نو دغه شان نو کم کسان چې تکوین او مکون یو څه دی هغه خارج په اعتبار سره وای او کم چې تکوین او مکون جدا جدا دی هغه د عقل په اعتبار سره وای واو شو وهذا كما يقال او دا د ځل څنګه چې ویل کېږي چې ان الوجود عین الماهیه فی الخارج چې وجود د عین ماهیت په خارج کې وجود کم هغه څه ته ویل کېږي کم چې په خارج کې دی هغه په خارج کې یو څه موجود دی ته وجود وای او ماهیت چې په اعتبار د حقیقت او په اعتبار د حقیقت سره وي ومعنى انه ليس في الخارج للماهیت نو د دې معنی دا ده چې په خارج کې د دې ماهیت لپاره بل څه تحقق نشته ولعارضها او د دې عارض لپاره کم چې مسماکی په وجود سره یعنی د سینه نه چې په خارج کې د دې یو ما د ماهیت یو تحققي او د وجود لپاره بل تحققي بلکې دوه یو ځای لکه څنګه ګوره موږ وایو جسم او سواد نو جسم د دې لپاره جدا تحقق دی او دا سواد لپاره جدا تحقق دی د دې جدا موجود دي شي خدا دغه د سینه نه د تکوین او مکون بلکې دا تکوین چې په کوم ځای کې مراد شي دغه تکوین عین مکون دی تکوین چې په کوم ځای کې مراد شي دا تکوین عین مکون دی د دې لپاره په خارج کې جدا تحقق ضروري نه حتى يجتمع اجتماع د راشي پشان د اجتماع القابل المقبول پشان د اجتماع د قابل او د مقبول كالجسم والسواد لك جسم او سواد شو بل الماهیت اذا كانت بلکې ماهیت چې کله عمراشي فكونها هو وجودها نو بس دغه کېدل د دې چې د دې وجود دی ولی لكنهما متغيران في العقل لیکن د اعتبار د عقل سره د دوه متغیر دي بمعنى ان للعقل بلکې د په دې معنی باندې چې د عقل لپاره دی اي يلاحظ الماهیت دون الوجود چې دا ملاحظه کوي یعنی بجین کې راځي چې ماهیت نه وجود دی او بالعکس یا بالعکس و دا مطلب دا شو غه چې دا تکوین او مکون دا د خارج په اعتبار سره یو څه دی واښو خو د عقل په اعتبار سره دواړه جدا جدا دي نو کوم کسان چې تکوین او مکون یو څه دی نو هغه د خارج په اعتبار سره وي ځکه په خارج کې چې کوم تکوین دی هغه مکون دی جدا جدا سيزونه نه دي لکه څنګه چې ګوره قابل او مقبول جسم او سواد جدا جدا سيزونه دي نو دغه شان دي دا تکوین او مکون جدا سيزونه نه بلکې چې کله تکوین موجود شي مکون به موجودي په خپل باندې واښو نو کوم کسان چې تکوین او مکون یو دي هغه خارج په اعتبار سره وي
او کم کسان چې تکوین مکون جدا جدا دي د عقل په اعتبار سره وایي فلا يتم ابطال هذا الراي نو نه بل تام کیږي نو باطل ول د دې رائے الا واذا رائے په حال باطلېږي چې کله ته دا خبره ثابت کی چې تکوین جدا شي دی او مکون جدا شي دی اراده جدا شي دی او قدرت جدا شي دی او حال ته دا ثابت نه فلا يتمون نتاميږي ابطال هذا الراي باطل ول د دې رائے وله الا باثبات مگر په ثابتولو د دې خبره ان تكون الاشياء وصدورها چې تکون د اشیاء او صادرېدل الله باری تعالی نه يتوقف دا موقوف دي على صفت حقيقي باندې قائمه بالذات چې قائم دي بذات پورې مغایر دي د قدرت او اراده نه یعنی چې کنه دا خبره ثابته کی ته چې دا سيزونه د دې سيزونو اشیاء د دې اشیاء هغه تکوین او د دې هغه صدور دا د الله تعالی نه شوی دی خدای الله تعالی نه شوی دی په داسې صفت سره چې هغه اراده او د قدرت نه مغایر دی او حال دا چې دا اراده او د قدرت نه مغایر نه دی بلکې تکوین د دې دا مخکوم دی ویل چې اوس بیا خبره کوي چې تکوین دا امر اضافي دی د دې چې کله نسبت د قدرت وشي نو دې د په وخت د وجود کې دې ته ویل کېږي قدرت ورته ویل کېږي او چې کله په علم الهي کې د یو ممکن څه چې کله داګه په معین اراده د الله تعالی د اراده مطابق شي نو په دا ټیم ورته قدرت وای او چې کله نسبت خالق ته وشي نو په دا ټیم ورته تکوین وای او خلق ورته وای او بیا چې کم سیسته د دې نسبت کېږي راغی نو بدلېږي لکه حیات ته نسبت چې احیا وای رزق ته نسبت چې ترزیق ورته وای موت ته نسبت چې امادت ورته وای واښو مې معنی نه دا امر اعتباری دا سدس جدا شي نه والتحقيق او تحقيق ان تعلق القدره على وفق الاراده چې تعلق د قدرت په وخت د اراده کې چې موافق وي د اراده سره على وفق الاراده دي چې موافق وي د اراده سره بوجود المقدور لوقت وجوده په وجود دا مقدور باندې په وخت دا وجود د دې کې په دې کې دا دغه چې کنه دا شارح د خپل میلان اشاعره طرف ته جنین دا ظاهري او دا اشاعره مسلک دا دی چې دا تکوین جدا صفت نه نه بلکې تکوین امر اعتباری دی تکوین څه دی امر اعتباری دی چې په علم الهي کې یو ممکن شي او دغه متعین شي په دغه معین کې د الله تعالی د ارادي مطابق شي راي وجودو نو دې ته مقدور ویلېږي قدرت ورته ویلېږي او چې کله نسبت نه د الله تعالی نسبت وشي نو خلق او تکوین ورته وي او چې کله خالق ته نسبت وشي جو بیا ورته دغه ورته وي مخلوق او تکوین وتحقيق ان تعلق القدره چې تعلق د قدرت على وفق الاراده چې موافق وي د اراده یعنی قدرت تاسو قدرت چې د اراده موافق وي بوجود المقدور ووجود د مقدور سره د وخت وجود اذا نسب الى القدره يسمى ايجادا له وکله چې دغه تکوین نسبت د قدرت ته وشي دې د ایجاد وای څور دا وای تکوین نه خو څور دا وای ایجاد ورته وای واذا نسب الى القادر او کله چې د دې نسبت قادر ته وشي يسمى الخلق والتكوين نو دې د خلق ویلېږي او تکوین ورته ویلېږي ونحو ذلك فحقيقه كون الذات انه حقيقت کېدل دی ذات بحيث تعلقت قدرته بوجود المقدور لوقته پدې چې سره چې د قدرت تعلق راشي په وجود د مقدور سره دغه په وخت کې بیا چې کله مقدورات دا خاص کیږي نو به خاص کیږي ثم تتحقق بیا متحققي بحسب خصوصيات المقدورات په اعتبار د مقدورات د خصوصيات سره خصوصيات د افعال كتصوير لکه دغه تکوین تعلق د صورت سره راغی نو تکوین ته تصویر وای او د رزق سره راشي چې ترزیق وای والاحياء او د حیات سره راغی احیاء ورته وای والاماده د امادت ورته وغير ذلك الى ما يكاد يتناهي او نور چې قریب نه چې داغه انتها وکړل شي واما كون كل من ذلك صفه حقيقيه د دې نه دا خبره بیانې چې بعضی دي سړي کنه چې درې د صفاتو متعلق درې ډلې دي یو ډله چې نه دا د ماتوریدیو دا چې ماتوریدیا هغه اته صفات د الله تعالی لپاره چې د منی یعنی تکوین جدا صفت منی او اشاعره دا چې نه دا جدا صفت نه منی او یو پکې دریم مسلک ته دریم مسلک د علما دا ما وراء النهر
او دا هم دا بعض ماتوریدی دي یعنی اشاعره او صفات الله تعالی پر ثابتای مخکې ذکر شي تکوین پکې نشته ده او دغه چې کم نی ماتوریدیا یو محققین ماتوریدی دي یو بعض ماتوریدی ماوراء النهر دي نه دا کم محققین چې دي د الله تعالی لپاره اته صفات ثابتای ان تکوین ولا ثابتای او دا ماوراء النهر والا چې دي نو دو پدې کې د الله تعالی لپاره ډیر څه صفات ثابتای یعنی دا ترزیق هم د الله تعالی لپاره جدا صفت ده تصویر د الله تعالی لپاره جدا صفت ده احیاء د الله تعالی لپاره جدا صفت ده او دا ټول الله تعالی لپاره جدا جدا صفاتونه دي دا ثابتای نو بدی دینه مصنف رحمت الله دا په قول باندې کوي چې په کار خدا و چې سره د الله تعالی لپاره صفات ثابت شوی نه لیکن په قران او په حدیث کې دا صفات د الله تعالی لپاره دي نو دا موږ د الله تعالی لپاره ثابت کړی دي خو موږ کوشش تا کوو چې د الله تعالی لپاره کم از کم صفات انده ثابت شي نو کم چې د دغه دا کم قول کړه د ماوراء النهر والا نو دغه په باندې چونګې تعدد د قدما او راضي لہذا دا خبره چې دنه دا دغه غلطه ده بلکې دا غو چې څومره صفات دي دا ټول د تکوین نه لاندې داخل دي پوه شئ اسه غوړه مذهب کو زمون په نسبت د اشاعره و دي چې هغه دا او صفات ثابت دي او د تکوین امر اعتباری غني خو مصنف رحم الله د اشاعره د خبر ته قول نه کړي بلکې د ماتوریدیا او په ماتوریدیو کې بیا کم پړل دي یو کم محققین ماتوریدی دي یو ماوراء النهر دي دا ماوراء النهر دا خبره دي دا غلطه ده ځکه بیا تعدد د قدما ورزي پوه شو مې معنی او د خپل ماوراء النهر هغه علماء کرام ته ویل کېږي چې کم د جیحون بغاړ باندې دي بدخشان او بلخ ترمذ او بیا هغه خوارزم والا دای خواته چې کم خلک دغه د ماوراء النهر وي واما كون كل من ذلك صفه حقيقيه او هر څه کېدل د دې چې هر یو صفت د صفت حقيقي ده او ازلي ده فمما دا هغه څه تفرد به بعض علماء ماوراء النهر چې تفرد کړي ده په دې سره بعض علما د ماوراء النهر وفيه تكثير للقدماء جدا ابدی کې بیا ډیر زیات وي د تعدد د قدما ورزي وان لم تكن مغايره و اگر چې دا صفات یو بل سره متغایر نه دي او علی چې دا صفات یو بل سره متغایر نه دي لکه مخکې دا خبره تیر شوې ده چې صفات الله تعالی نه الله تعالی عین دي نه الله تعالی غیر دي والاقرب او نزدې خبره ما ذهب هغه الیه المحققون منهم شاغی تدل محققین ماتوریدیه چې د الله تعالی لپاره اته صفات ذکر کړي زم په نسبت خو اشاعره وو صفات دي لیکن د ماتوریدیه او د ټوټلو کې دی وای چې د ماوراء النهر دا خبره صحیح نه ده او زیاته صحیح د ماتوریدیه او د محققین ماتوریدیه چې الله تعالی لپاره اته صفات مني او هغه وای چې دا علما د ماوراء النهر د څومره صفات ذکر کړي دي نو ټول مرجع دي وان مرجع الكل الى التكوين دا ټول مرجع دي د تکوین ده فانه ان تعلق بالحياه يسمى احياء ځکه چې تعلق د تکوین د حیات سره راشي د احیاء وي وبالموت اماده نو د مرګ سره راشي نو اماتت ورته وي وبصوره تصویر او که صورت سره راشي تصویر ورته وي وبالرزق ترزيقا او که د تکوین تعلق د تقراشي ترزيق ورته وي اراده کوي فالكل تکوین نو دا ټول تکوین دي وانما الخصوص بخصوص التعلقات بخصوص دې کې راځي د تعلقات او د خصوصیت توجیه لکه پوه شوې مې معنی ها نو د صفات په باره کې کم تکوین چې جدا صفت ده کنه او تکوین عین مکون ده کنه نو په دې کې دا خبره ده دا شو دا وړو